والصلاة والسلام علی رسول الله. زما محترمو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلاد پیدائش پر ربیع الاول کې شوی دی. دې حوالې سره به نن مختصراً یو لس خبرې کوو، ترتیبوار غور سره خبرو ته غوږ کېږدئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو مقصد سو په دې بیان نه کېږي، ولې دې کې د عمل خبرې دي او عمل موږ کوو نه. د اسلام هغه خبر راټینګو چې زموږ د خواهش مطابق وي. میلاد النبی، وفات النبی، جمال النبی، منال النبی، نوال النبی، سیرت النبی، مقصد النبی، جہاد النبی، وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، په دې موضوعات او ټاپکس بیانات کیږي. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو مقصد سو په هغې خبره نه کیږي. په دې موضوع به په آخره کې بیان کوو. در ترتیبوار خبرې ټاپکس تاسو واورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلو نه مخکې د مکې او د دنیا څه حالاتو. ایک دویمه خبره، نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه پیدا شو، څه تاریخو دې حوالې سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 40 کاله ژوند څنګه تیر کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت چې ملو شو نو څونه تکلیفات شروع شو، او نبوت راتلو نه، رسالت راتلو نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کم ایټیکیټس، پرنسپلز، اقدار، خدمات د دې تمغې ملو شوې. صادق اور امین په دې به خبره کوو چې نبی علیہ السلام رښتونه دی او امانتدار دی. څونه چې ایټیکیټس، اخلاق، اقدار دي، کا ټول را جمع کې نو دوی خلاصه ده. رښتیا ویل ګران کار دی او امانت کې خیانت نه کول. پیسې یا عزیز نه، مجلس کې خیانت مه کوه، غلط قسم مه لګوه په یو ښه ځای باندې، په سفارش دام امانت کې خیانت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت او نبوت دا څنګه راغی، غار حرا کې څه کول، د هغې خلکو عقیده، مشرکین مکه عقیده څه وه، سوچ یې څه و، فیت عقیده یې څه وه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې سره تعلقات، پبلک ریلیشن څنګه و، د هغې په اعتماد ولې و. بیا نبوت چې ملو شو نو څنګه، دعوت کار شروع شو نو څنګه، بیا مسلمانانو تکلیفات برداشت کړل ډېر زیات د دې دین دپاره. په هغې بکس سټډي کې تاسو دا موضوع او ټاپک غټ دی، نو دا موضوع به ګرانې چنګې بیان کو، مختصراً بیان کو. دغه شان نبی علیہ السلام 14 کاله د نبوت نه پس د توحید کار په مکه کې وکړو، 10 کاله مدینه کې تېر کړو، وفات شو. سترګې پټې کړې د دې دنیا. اکثر احکام مدینه کې راغلي دي، روزه، حج، زکات، وړوکې اختر، لوی اختر، بانګ، د جمعې مونځ، شرط حرمت، شراب حرمت، د جهاد حکم، دا ټول مدینه کې 10 کاله ژوند کې دا ټول احکام راغلي دي. په مکه کې 14 کاله زیات ټایم د نبوت نه پس تیر شو، خو یو کار شوی، توحید، شرکی نفی. نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې څنګه وخت تیر کړ، په مکه کې څنګه تیر کړ، په دې موضوع خبره کول دي. دا ترتیبوار څه خبرې ونن کی هغه ته بیانوم. یعنی سیرت یو اجمالی خاکا، طیران نظر، سیرت کا مکھن خلاصہ لو بلباب نه چھوڑ، هغه د کلپس کې تاسو ته بیانېږي ترتیبوار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مدینه کې څنګه وخت تیر کو، جهاد، 20 غزاګانو کې شرکت وکړو، 100 جماعتونه د پاره د غزا ولیږل، ظالمانو، کافرانو، مفسدین، جبارین، ظالمانو پسې چې ټولو په نبی علیہ السلام لومبې حملې کړي دي او ارادې کړي دي او قصد یې کړی دی. او بیا نبی علیہ السلام وفات څنګه وشو،
بیا د هغې نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس استخلاف خلیفه څنګه جوړ شو او 30 کاله صحابو د پاک نبی علی منهاج النبوه د هغې مطابق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترتیب مطابق 30 کاله حکومت چلو. سلور صحابہ ابوبکر عمر عثمان علی حیدر کرار نامدار عزتدار علمدار اہل بیت کے سردار ہمارے سروں کا تاج آنکھوں کا سرمام ان کے قدموں کی خاک. و امام حسن شپږ میاشتې دا وسره یو ځای کې علی نه پس حسن راغلی دی پلار نه پس زوی راتلی شي که اهلی داود نه پس سلیمان نه پس د هغه زوی د علی نه پس حسن نو زوی راتلی شي که اهلی خو عمر وی زما زوی به نه راځي رضی الله عنه کمیټه کې کېنوی خو دیو باچا کوی نه خلیفه کوی به نه. دا پوره ترتیب به نن تاسو ته بیانوم دا ټاپکس ما تاسو ته بیان کړو په دې به تفصیلي خبره کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت به نن بیانوم. میلاد النبی په حواله سره څونه بدعات رسوم رسم و رواج ګناهونه منګه کوو او خدای پاک موږ نه خفه کېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف موږ چلیږو په دې به هم خبره کوو. کم کار د کولو دی هغه نه کوو. مسلم شریف صحیح روایت دی پیر پر د ګل پر روجونی سے دا زما میلاد دی څوک په عمل کوي یو مولا په عمل نه کوي څه خلک په عمل نه کوي اړو څوک په عمل نه کوي ما نه کله دا روجنی ولې ده ما کوم سستی رااله خدا اتفاقی شی دی د ګل پر روجا دا نبی علیہ السلام میلاد دی په دې عمل نه کوو. نه کاله ما روجنی ولې ده اوس ما کوم سستی رااله چې کم کار د کولو دی او مونږ کوو هغه کې څه کوو سستی کوو او کم کار چې د نه کولو دی ناغه مونږ په دې ربیع الاول کې کوو. دا ټول کلپس ترتیبوار به تاسو اوره او په اخره کې وا په پف جی گیم باندې خبره کوو. سید عدنان شاه صاحب فرمایل چې په دې ملک خبره وکړي. بهرحال دا ټول کلپس ټاپک ترتیبوار به تاسو اوره دا زما واتس اپ نمبر باندې دا کلپس هم تاسو ته ملاوي دي شي درو بلېږم بیل بیل. لومبه خبره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا ته نو راغلی زیږېدلی نو پیدا شوی نو میلاد معنی ده ولادت. نو د مکې څه حالاتو د دنیا څه حالاتو امریکا یورپ دا نو چین رشیا لګ لګو روم فارس سپر پاور نو په مکې باندې بچا حکومت نه کو په مشرکین مکه باندې بچا هم حکومت نه کو چا به حکومت نه کو هداړو څه خلق نه دی. وینې به اسکلې ظلم زیاتې بعضې خاندانو ټولو نه وی عرب به خپلې ښځې خښولې جینکې به چې پیدا شي دا دروغ دي دا خبره غلطه ده. د نبي علیه السلام پوپیانې خالاګانې ښځې د ترونو ښځې نشته دا یو څو خاندانو دا کار به کو چې جینکې به خښولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې په مکه کې بخاري شریف روایت دی چې په کور به جنډې ولاړې وې. دا لومبې ټاپک دی چې نبی علیه السلام راتلو نه مخکې څه حالاتو او هغه جنډې به دې لپاره وې که څوک بدکاري کول غواړي نو چې په کومو کورونو باندې جنډې دي نو ورشي هلته بدکاري کولی شي د بدکارۍ اډې وې په مکه کې. په دغه حالاتو کې نبی علیه السلام کار کړی دی ټولې دنیا ته دین رسولی دی. داسې علاقه شته چې هلته ګیس بجلی نټ کمپیوټر نشته خو د پاک نبی دین شته خو چې موږ کې اخلاص پیدا شي او دین کار کوو. داسې حالاتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو هغې او زمانې نه مخکې خو هغې دا دعوه کوله چې د ابراهیم علیه السلام په دین باندې کلمه به وې ابراهیم به منه د هغه شریعت یې منه علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام او طواف به کو حج به کو اے مشرکین مکه من غلط خلق ګڼو غلط او خو ټول ارزه منل دواغي کې غلطه وي یو شرک یو د نبی علیہ السلام نه منل هي خو ورسره منل
بیا ولې مشرکینو لبیک به وې ولبیو لک البابین واقیموا لخدمتک اقامه کثیره متوالیه شل جامې لبیک به وې